مطلب دی غمزفلی خاندان سرا اظهار همدردی کول. هغه غمزفلی خاندان هغه د چا د یو کور یو فرد دنیا نه تلي یا اسی 50 حادثه او مصیبت راغلی نو هغې سره اظهار همدردی کول. زموږ نبی علیه الصلاۃ والسلام په دې باندې فضایل بیان کړي دي. دلته زموږ د ټولو مین مقصد د غمزفلی خاندان سره څو منټه ناسته دې ته د تسلۍ خبرې کول، ځکه دا لازمي خبره ده. انسان خو انسان دی که په کور کې چې یو سپی پاتې کېږي که نه هغه سپی روک شي یا مړ شي نو هغې پسې م انسان خفه که دا انسان هر څونه کمزوري شي او عمر هر څونه سیوا شي نو دا ده چې په دې خاورو باندې او په دې مرګ باندې سود کېږي نه. هغه پښتانه وایي که ګور ګران دی خو د مړي ناکام دی. دا په دې شریعت کې دې دنیا ته الله را لیږلي دي، موږ او تاسو ټول به د دنیا نه ځو. نو محترمو مسلمانانو، غمزفلی خاندان سره اظهار همدردی. اوس دا اظهار همدردی دې ته دا باور ورکول، مذاکره ورسره کول چې بی څوک هم دې دنیا ته راغلي دي نو دا د دنیا ته د تلو دپاره راغلي دي، به د دنیا نه ځي. او دا لازمي خبره ده چې د انسان طبیعت دا به خفګان کوي. بیا د والدینو رشته، والدین خو لوی دولت دی او والدین خو نعمت لاساني دی. چې انسان په خپلو والدینو پسې خفه نه شي نو دی به په کوم څیز پسې خفه کېږي. محترم والدین دا لوی نعمت دی، بل دا داسې نعمت دی چې دا بیا ملاویږي نه. محترم مسلمانانو، والدین دا نعمت په دې دنیا کې یو پیره ملاویږي. په دې وجه چې موږ قرآن کریم څونه وګورو که نه چېرته چې الله تبارک وتعالی خپل حق ذکر کوي، ځکه دې قرآن کریم کې دوه قسمه حقوق دي، حقوق الله هم دي، حقوق العباد هم دي. موږ او تاسو باندې دوه قسمه حقوق لازم دي، حقوق الله او حقوق العباد. یو د الله حقونه دي، یو د بندګانو حقونه دي، د الله د مخلوق حقونه دي. او بیا محترمو د مخلوق او د بندګانو دا حقوق دا ډېر پراخه باب دی. په دې کې محترمو مونږ او تاسو ته زموږ شریعت د ځناورو حقوق ښودلي دي، د څارو اوبه کولو ثوابونه یې راته ښودلي دي، د مارغانو پرندو ته دانې اوبه ورکول د دې حقوق یې راته ښودلي دي. دا څه کې محترمو یو روایت کې راځي چې یو تن یو سپي باندې یو ګوټو بوس کولې او ګوره الله پاک په دې هغه جنت ته بوتلو. نو بعضې ملحدین دا دور د الحاد دی محترمو، ځکه هغه بېدیني یو غلط څیزه د دین ځان مسلمان ګڼل او غلط خلکو ته ښودل. نو محترمو مسلمانانو، بعضې ملحدین دا اعتراض کوي لکه دا څنګه دین دی، سپي ته په اوبو ورکولو باندې سړی جنت ته ځي او پیشو سره زیاتې کړي سړی جهنم ته ځي. دا محترمو دا نبی علیه الصلاۃ والسلام دا په دې کې انساني حقوق نبی علیه السلام هایلایټ کړ چې زمونږ دا دین اسلام په دې کې د حقوقو دونه اهمیت دی چې یو سپي سره د احسان وکړو نو انسان په جنت ته ځي. پیشو سره یو زنانه ظلم کړی، تړلې د خوراک څښاک یې بند کړی دی، نبی علیہ السلام وی آغا زنانا دخلت النار جہنم تلاڑا کہ پیشو سر ظلم کے اور سڑے پی جہنم تزیم. دا انسانی حقوق اگا ہیومن رائٹس دا اگا ہائیلائٹ نشو محترم کہ بیا یہ تن دا انسانی حقوق دا دی زیاؤن کی. دا نن زمون دیر مسلمانان دا دی الحاد و دا دی زندقت دا دین دیر متاثر طبقان نن زمون یونیورسٹیز و کالجز دی محترمو. معاشره کې کومه وګورو ډېر یونیورسټیز والا او کالجز والا سټوډنټس دای په ذهن کې د عالم نه، د پټکی نه، د تبلیغي نه، د مدرسې نه داسې یو نفرت آمیز غونته لهجه او دغه دا رویې
دا غته جراثیم دنه پټ پټ ورخي جوړې دي مونږ په خبر نه یو. تنویر صاحب رحمت الله علیه ته چا یو زوی راوسته ویجی زما دا بچی موز نه کی د باندې دم واچوا. تنویر صاحب رحمت الله علیه بچی ولي مون نه کی موز ولې وکما. تنویر صاحب دوی دا الله حکم دی دا کوم الله ځان الله نه پیژنم ځان الله نه منم. تنویر صاحب رحمت الله علیه او تغفلار ته غوسه شو ظالما ته د ماشوم د موز غم وړي د ماشوم د ایمان غم دی وکړه. موږ په دې سوچ کیو چې بچی مې یو اعلی تعلیم حاصل کیغه گریجویشن ته لاړ شي او ایجوکیټر شي او ایجوکیشن حاصل کی. موږ دغه د ایمان سوچ نه وکړو محترم. او که زما بچی کروڑها روپے ګټي محترم یقینو کې زموږ په دې علاقو کې هم داسې خلک شته پلارانی مونږ ته راشي چې بچی مې داسې ملک ته تللی دی او چې مونږ سره خبرې کېږي خبرې خو بدلي او شریعت پورې الله پورې آخرت پورې خندنې دي محترم. دا ملحدین دا خلکو ته دا حدیث په ذهن کې داسې ښکاره کوي چې مړه دا څنګه دین دی او څنګه حدیث دی پکې چې نبی علیہ السلام مونږ ته دا ووی چې پیشو سره ظلم کو هغه جهنم ته لاړو. نو که تا په دنیا کې د مور پلار سره ظلم کړي یو انسان سره دې ظلم کړي د خور حق دې ضایع کړي د خورې سره دې ټول عمر خوړلی ځکه دا رد د منکر نهی عن المنکر دا د دین اسلام یو پوره نښه ده او دا ستن ده محترم. مونږ تاسو کو دا امام بخاری رحمت الله علیه صحیح بخاری مطالعه کو او بیا د هغې شرح ګورو که نه نو په هر باب کې هلته محدثین وایي دلته د امام بخاري رحمت الله علیه هغه پوینټ اف ویو دا دی چې دی رد کوي په معتزله دی رد کوي په مرجعه دی رد کوي په کرامیو باندې. د امام بخاري صحیح بخاري د اول نواله تر د اخره پورې په فرق باطله او د هغې ترتیب دی. قرآن چې مونږ وګورو په ناکاره څیزونو باندې رد کړی دی ویکتمون الحق وهم یعلمون. قرآن رد ونه کړه. ګوره هغه یهودیانو به دا حق پټاو حق خبرې خلکو ته نه کولې په خلکو لحاظ ملازې کوله وهم یعلمون او دا ښه پوهېده سره د پوهې دا کار کولو. قرآن کریم په بلعام بن باعوره رد کوي چې دا ښه پوهې سړی و خو دنیا طرف ته مایل شو فانسلخ منها نو شیطان ورپسې شو. الله وایي د دغې بلعم مثله کمثل الکلب. نو دا رد چې دی که نه نهی عن المنکر محترمو دا په صحیح نیت سره په صحیح لهجې سره د الله د رضا دپاره. نو دا که یو ملګري لګیا دی زه به ځان کې ګورم چې بهی ما کې کم کم منکرات دي نو چې خپله اصلاح کومه نو چا چې د هغې رد کړی نو زه به د هغې شکریه ادا کومه او چې نه ما کې دننه منکرات دي او چا د هغې ډسکشن وکړه زه وایم مړه د دې پکې سره پاره ذکر کړو. نو زه خپل علاج کول نه غواړم محترمو. یو ځای کې ما یو منګړنت روایت بیان کې مې دا مونږ پخوا نه ډېر بیان کړی دی خو دا پکې نشته. یو سړی دی ډېر دینداره سړی ما سره سلام کلام نه کوي ګوره ته وایي دا کیسه پکې نشته. لکه ته خوشحاله شه مونږ خپله 20 کاله بیان کړی چې په پیغمبر به یو ښځې خځلې غورځولې. دا روایت زموږ کتابونو کې ونه موندو خو ویسې کري د ځانه غاښونه ایستي وو چې خبر وي چې پیغمبر په احد کې غاښونه شهیدان شو. نو محترمو دا غاښونه له ځانه ایستل دا د شریعت حکم و. الله خو مونږ ته قرآن کې فرمایي ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. دا یو واقعه نه ده. بعضې واقعاتو کې به مونږ بیانولو چې نبی علیه صلات وسلام یو پیره میدان کې ودرېږو که چا په ما باندې څه بدله رانهوالی په دې کې عکاشه رضی الله عنه یو مشر صحابي و هغه راغی د الله رسول زما په تا باندې بدله را وی وایي څه بدله ده چې تا ماله ډب را کړی پیغمبر وي ماله ډب راکړه نه چې زما ملا ښکاره وه پیغمبر وي ملا مې ښکاره کړه ورمنډه کړه ښکلې کړه خو ډېره ښایسته کیسه ده خو دا منګړنه ده کیسه ده. نو محترم په دې خوشحالېدل پکار دي. دا یو ډېر د سوچې سمجې سازش تحت زمونږ په دې دین اسلام کې خلکو د ځانه کیسې منګړنت روایتونه دا را دننه کړي دي خو دې دپاره علماو ډېر محنت کړی دی. د اسماء الرجال څه د 5 لاک نه سیوا ډیټا هغې د رجالو مرتب کړې ده. حافظ مزي رحمت الله علیه تهذیب التهذیب چې لیکلې که نه په دې کې د صحیح بخاري د صحیح مسلم د ابن ماجه د ابو داود د ترمیزي د دې چې دا څونه روات د هر یو وضاحت یې کړی دا صحیح دا صحیح نه. نو محترمو مسلمانانو مونږ ته انساني حقوق نبی علیه صلات وسلام وښودل. نو په دې جنازه کې شرکت کول دا انساني حقوق دي. نو چې مونږ دغلته د پیشو نه عبرت واغستو نو دلته به زه پردې پولې نه تراشم بیا دلته به زه بیا پردې ځمکه نه ګیرومه ځکه نبی علیه صلات وسلام خو فرمایلي چا چې پردې یو لیش ځمکه چپکه که نه یو لیش دا به لاندې تر د 2 ځمکو پورې توقولی شي دله به غاړه کېښولی شي.
په دې وجه ځان په دنیا کې د حرامو نه ساتل، په یو څیز کې د سود شایبه ده د هغې نه هم ځان ساتل، ځکه دا سود چې دی نو دا ډېره خطرناکه وبا ده محترمو. او نن په تمامه دنیا کې مغربي خلک د هغې ایجنډه دا ده چې مونږ په اسلامیک کنټریز کې مسلمانان هم په سود کې مبتلا شي، نو هله به کار خو کېږي. حالانکه بعضې روایاتو کې راځي د سود 1 روپۍ چې دی وخوړه دا د 36 بار د مور سره زنا نه بدتر کار دی. نو محترمو د پردي حق نه د حرامو نه د دې په عباداتو باندې ډېر زیات اثرات دي. ما یو حدیث پاک لوستی و، ما خو یې زه به ماسپښین تفصیلي خبره کومه، خو د بعضې ملګرو وي چې تا د ډېرو ملګرو انتظار دی چې یو دوه خبرې وکړې. نو ما یو حدیث پاک لوستی و، امام بخاري رحمت الله علیه دا حدیث ذکر کړی، خطیب تبریزی رحمت الله علیه مشکات المصابیح کې په باب د اتباع سنت کې دا حدیث راوړلی دی. نبی علیہ السلام فرمایي کل امتی یدخلون الجنة، زما هر امتی به جنت ته داخلي، نو سیوا د هغه چا نه چې چا د جنت د تلو نه انکار وکړي. ګوره دا حدیث مونږ هم واورېدو، خاموش وي ورته. صحابه کرامو چې دا جمله واورېده هغې فورا تپوس کړي، ای د الله رسوله تاسې کمکل قسمه خلک به وي چې هغې به د جنت د تلو نه انکار کوي. نبي علیہ السلام یا وکړه من اطواعنی، چا چې زما تابعداري وکړه. او تابعداري یوازې موږ عباداتو کې نه، نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو بهترین د وخت حاکم مو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مدینه منوره کې دا مدینه سټیټ قائم کړو، یو اسلامیک سټیټ، دغه ترتیب سو. بیا د پیغمبر علیہ السلام نه صحابه کرامو کوم ترتیب د حکومت ته کړو. او که موږ نن وایو چې موږ په دین اسلام کې د حکومت او د سټیټ د دې لپاره اصول نشته، په دې خبره تنهایی کې سوچ وکړه دا خو ته دین ناقص ګڼې مړه، دا خو ته دین بیا کامل نه ګڼې. الله وایي دا دین مې تاسو ته کامل کړی دی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام موږ ته کوم ترتیب حکومت پیش کړی چې حاکم کیږي مشر کیږي په کوم ترتیب سره و مشر کیږي؟ آیا یو اجړه او نارینه پکې برابري؟ آیا یو ښځه او سړی پکې برابري؟ آیا یو شیخ الحدیث او اجړه کوتک به پکې برابري؟ نو محترم مسلمانانو په دې باندې لږ سوچ پکار دی. بعضې څیزونه داسې زموږ ته خیال نه، تنهایۍ کې پې سوچ پکاري، لږونتا دا خپلې تڼۍ پرانستل پکاري، لږ ځان ته په ګریوان کې سوچ پکاري چې بهی چې ته هسې نه زه د مغربي هغه طرز ته رواج ورکوم، په دې چرته بل خوا لاړ نه شم. محترمو نو نبي علیہ السلام فرمایل من اطواعنی، چا چې زه پال وکړم په حکومت کې هم په سیاست کې هم، دارنګې په طاعاتو کې، په عباداتو کې، په اخلاقیاتو کې، په معاملاتو کې، په ناسته ولاړه کې، په خورا څښاک کې، جومات ته تلل، بازار ته تلل، نو دخل الجنه، دی به جنت ته ځي. ومن عصواني، څوک په خپله طرف سره لاړو، څوک د نبي علیہ السلام په ترتیب سره نه دی، خپله خوښه دا مې د جماعت ایجنډه ده او زه په دې ملک کې داسه چې کوم دی استحکام د دې مغربي سیسټم به غواړم، د دې لپاره به جهد کوو. نو چا چې د نبی علیہ السلام د طریقو نه د پیغاماتو نه انکار وکړه، نبی علیہ السلام فرمایي من عصانی، چا زما نافرماني وکړه، دته وویلي شو قبر پخول ناروا دي، پیغمبر منع کړې ده، دی بیا هم پخوي، دا انکار نه شو. دته وویلي شو مړو پسې جمعې څلوېښتې کلیزې دا ناروا دي، دی بیا هم کوي، دا د نبي علیہ السلام نافرماني نه محترمو. نو نبی علیہ السلام فرمایي من عصوانی، چا چې زما نافرماني وکړه فقد ابا، د جنت د تلو نه انکار وکړي. محترمو زموږ دا مورکې دا ډېره زیاته دینداره زنانه وه او د هغې مونږ سره مینه هم په دې مسلو وه. 15-14 کاله به هغې دلته نه دا درس ځان له یې په دې وړو باندې تار کوتلی وه، دا به په دې کور کې درس نشر کېده. نو ځکه ما نه دا خبرې لکه ځکه سیوا وشوې که نه په غم کې زه 8 منټه یا 10 منټه خبره کوم، نو ړه مې دا غواړي څه باقي خبرې دي د حجرې متعلق، د جومات متعلق، د اجتماعیت متعلق. انشاءالله چې موږ ته په دې اجتماعیت کې الله څه ورکړي. ګوره دا غم ته راتل دا اجتماعیت دی، مونځونو ته تلل دا اجتماعیت دی، دې دپاره زموږ په معاشره کې بیا حجره د جومات دی، دا اجتماعیت دی. نو څه خبرې به انشاءالله که ماسپښین زندګي وه، څوک مشران علما نور راغلي، نو انشاءالله په دې عنوان باندې کې خبرې کېږي. الله دې موږ او تاسو له عمل کولو توفیق را نصیب کړي، الله دې زموږ د دې مورکې مغفرت نصیب کړي. او ډېرو مسلمانانو د کلي او میلمنو جنازې ته هم راتګ کړی و، د قبر خدمت ته تعزیت ته نن هم راغلي، راځي به هم. الله دې غټو د جوړې د خیره ډکې کړي. په جمع سره دعا غواړي مندان یا حی یا قیوم. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا رحمت.